اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. آیت نمبر یوصل نپنزوس. نا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ دینا روایت مخیر وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ او نشتد آل کتاب نیسوک الا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر دے با ایمان راڑے پر عیسیٰ علیہ السلام بانے قبل موتی مخد مرگ ددنا. بس مخد مرگ دا چانا مخد مرگ دا عیسیٰ علیہ السلام نانو مانا دادا چکل عیسیٰ علیہ السلام پر سیکنڈ ریٹرن بانے را کسی نہ یہود و نصارا با ټول پی ایمان راڑی ځکه الته د کفر تصور بیا نشتا. د عیسی علیہ السلام موجوده کې د کفر تصور نشتا. خلق به 100% مسلمانان دي. صحیح حکم چې کافرانی just go ahead. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ پرورد قیامت یکون علیہم شہیدا وی با عیسیٰ علیہ السلام دوی بانے گواہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ پس زیادتی دا چا یحادو چی یہودیان سے حرمنا غلیم حرام کریو منگ دوی بالے طیبات پاکیز سزنا احلت لون چی ابتدائی طور حلالو دوی دا پارا. خدا تاستا معلوم ہے چی یہودیان دیر آرگومنٹیٹو خلق دے. سنگا خلق دے آرگومنٹیشن دیر کئی آرگومنٹس کئی دیکھ پر پیغمبر سرم آرگومنٹس کور چگہ بورتا دا شے حلال دا شے حرام دے گوئے وائے ہاو صحیح نا پیغمبر ورتا ہوئی دیئے دا فیٹس خوراک جائز دے سسے فیٹس خوراک جائز دے اگر ورتا ہے آو ویرہ دی کہ دا نقصان دے دا چل دے آگا چل دے آگا وی چلو نو حرام دے. صحیح چی آرگومنٹ کوئی نو چلو حرام دی وی دا وش دے وش سسے کیمل دا حلال دے اگر ورتا ہے آو حلال دے شودیم حلال دی پیم حلال دی غشیم حلال دا وینن دی وش کے خدا چل دے اور ټول سٹرکچر ټول کوګو گے دا ولې حلال وی چلو نو حرام دي. صحیح شو وی دا مرغابه څه مرغابه ډک هله یا ډک دا حلال وی او وینن دی خدا چل دے دا چل دے دا خوبو کی دا څه کوي فلان کېډینګ وی دا حرام دي. صحیح دا ارګومنټ ته فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا پزیاتی دا چا پظلم دا چا نو دیتا ظلم ویشی بیزای آرگومنٹس کولا بیزای آرگومنٹس کولا دیتا خدای سو ہوئی ظلم ہوئی چرا ظلم دے. صحیح یو خدا چی پا کمشے نپوئے گا آرگومنٹس پہ کہ دا ظلم دے یوا دویم چی اللہ و پیغمبر کا مخبرہ اکڑا اگی کی بھی آرگومنٹس کول دا ظلم دے. دیکھا مونگا یو سینٹینس ہو اغازان سر بیا اولی کا سیف اللہ خانہ کہ don't put a question mark where Allah subhanahu wa ta'ala has put a period. That is short دے اور بس آسان بس دا ٹھیک دے درے و سلو کہ don't put a question mark where Allah subhanahu wa ta'ala has put a period. کم دا چھ خدای پیریڈ لگو لے انتا بیتا question mark نہ لگا وچ why and how. آیت نمبر یوصل وصلویق سورہ الانعام. سورہ انعام یوصل وصلویق پیج نمبر 149. وَعَلَى الَّذِينَ عَادُوا پاکستان چی یہودیانو حرمنا حرام کرو منگا کل ذی ظفر اسو گرا یو غوادا سسے غوادا گاو میشہ دا سسے دا منگا ورطا میشہ ہوئی تاسو گاو میشہ گاو میشہ دا دا دیخ پچوی دا پا میز دا سی دوزائی صحیح دیتا منگا خبرو پختو کے سوو سورتو سوا صحیح اوش
او مرغابي هغه یو وی دغه فلیټ دغه فلیټ هغه ته موږ هم خپړه وایو صحیح نو دا ظفر وای خپړه تا وغل الذين هادوا پاکستان چې يهوديانو حرام کړو مونږه کل ذی ظفر هر د خپړې مارغه یا زناور د خپړې زناور یا د خپړې مارغه ومن البقر اد غیاننا والغنم اد لیمنا غنم معنا لیمس حرمنا غلیم حرام کړو مونږ دوی باندې شحوم او ما فیټ داغي پښتو کې ورته مونږ وازګي وایو سوای وازګه تاسو وازګه وایو مونږ وازګه وایو عربي کې ورته شحوم حرم هغه ته وایي لحوم او فیټ ته وایي شحوم صحیح شو نو عرب وایي نريد اللحوم والشحوم سوای نريد اللحوم والشحوم دی وصيات کې دی مصابر ورته وایي نريد اللحوم والشحوم وغشي وازګه پکار دي حرمنا غلیم شحوم او ما حرام کړو مونږ دوی باندې شحوم او ما فیست دی دوارو الا ما حملت ظهورهما مگر آغا حملت ظهورهما چې پراتو په شاګانو دوی باندې شاګانه معنا سپاینل کارډ سره یا بیک بون سره چې کوم فیټ لګیدلی وي دا د جایز دی دا غي ستل دی ګرانی دا یو بل ټیسټ پښتنه په سایت کې دا سپاینل کارډ دی او الحوایا یا آغا چې قلمو سره لګیدلی وي اس قلمه وای انټسټین او مختلط بعظم یا آغا وازګه اختلط بعظم چې هغه بلګیدلی واډو کې سره نو هغه وازګه لري کول ډیر مشکل کار دی الله تعالی ورته فیټ خو ستاسو ضرورت ته کوم ځای زیات فیټ دی هغه حرام دی صرف سپاینل کارډ سره کوم لګیدلی دا جائز دی اډو کې سره کوم لګیدلی دا جائز دی انټسټین سره کوم لګیدلی الله تعالی ورپسې وایي چې ذالک جزیناهم دا مونږ دوی له سزا ورکړو به بغي په سبب د سرکشۍ د دوی چې پیغمبر سره ارګومنټس کول چې څه کول پیغمبر سره هم ارګومنټیشن کو نو هر چا سره ارګومنټ کو خپل استاد سره ارګومنټ مکوا عالم سره ارګومنټ مکوا پلار سره ارګومنټ مکوا مور سره ارګومنټ مکوا او بلچا یعنی د فیلډ پوهه سره ډاکټر سره د باس سره ارګومنټ مکوا د فیلډ ماهر سره ارګومنټ اوس کو سره ډاکټر لا د علاج لپاره هغه سره د ارګومنټ سره وکړه نو هغه وایي پلیز get out of the office just go somewhere else don't come again وایي به دا څنګه چې ته خو ما خوا به شي نه الله تعالی وایي د ارګومنټ کول چا سره زمو په وطن کې ضرب المثل دی اټرنی نه اټرنی هوټل لالي خود خلکو جیبونه کټ کوي صحیح نو به اټرنی ته یو صغیر هغه ویره قطر را نشوي دی تبه زما اټرنی کیږي چې څنګه بخلاصيږي هغه ورته نه آسان کار دی صحیح نه چې پیشي شروع شو هیرینګ نو د خپل کلاینټ ته وی بس کچھ دنه مخالف اټرنی سے تپوس کوي نه تور داسې کو پنځ نه کې جج دنه تپوس کوي تور څه پنځ بس د هیڅ خبرې جواب مکو پنځ کوا صحیح نو بس دنه باغ مخالف اټرنی تپوس کو نو د ورته پنځ نو بل تپوس کو نو د ورته پنځ نه به پنځ او پنځ انو بل دغه پنځ به کول نو د اټرنی پلی واغستا وې دې لیونه دی زما کلان څه دی وې دې لیونه دی نو چې دا پلی واغستا چې دې لیونه دی یا سبحان الله نو خلاص نو چې خلاص نو چې بار راوته نو اټرنی ورته سیستر ور پاتې دی سورہ نو دا اټرنی ته مې پنځ نه غلې او پړه کوېست وی ارچا سره پنځ خو اټرنی سره نه پنځ نو واپس پر سبق فبظلم من الذين فزيات داچا چې يهوديانو حرمنا غلیم حرام کړو موږ دوی باندې طیبات الحلال او پاکیزه سيزونه او حلت لهم چې حلال شو دوی د پاره مخکې دي وبصدهم په سبب د من کولو دوی خلق لا عن سبيل الله دلال د الله لا کثیرا ډیر مبالغه سره یعنی دوی بلګي او خلق به د خدای لار نه من کول او نمبر 3 وعقدهم الربا اپ سبب د اغستو د دوی یوزری سود ربا انټرست
وقد نهوا عنه حالانکه دوی داغه نه منع کړی شوی واکلهم اموال الناس اپ سبب د خړولو دوی مالونه د خلکو بالباطل په ناجایز طریقه واعتدنا للکافرین تیار کړو موږ د کافرانو لپاره منهم د دوی نه غضب العلیم غضب دردناک لیکن الراسخون لیکن آغا مضبوط خلق فی العلم پا علم کی منهم ددوینا والمؤمنون امومنان یؤمنون ایمان ساتے بما پا کتاب انزل الیکا چه نازل شوی تا تا وما پا کتاب انزل من قبل کا چه غپیدا نازل شو مخکستانا والمقیمین الصلاة یعنی آغا کسان چه قائمون کے دی مزلا والموتون الزکاة اورکون کے د زکات والمؤمنون بالله والیوم الاخر ایمان لرون کی په الله پر ورځ د آخرت اولئک دغه کسان چې دا صفاتونه دي سنوته یقینا ورکو بدویتا اجرا عظیما لوی اجر ایته ورکو لوی اجر اوس مشرکین مکه او سراوندینګ ایریا دی لګیاو د پیغمبر علی السلام د پیغمبرانه به انکار کو چې په انسان او پیغمبری دا امکان نشتا پیغمبر باید چې فرشتي پیغمبر باید چې انسان ته وحی نشي راتله الله تعالی وی دین وړاندې نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام دا بلډ پیغمبرانو ټول انسانانو او ټول ته وحی راتله ان اوحینا الیک تاکي سره مونږ وحی کړی تا تا کما وحینا لک چې وحی مو کړی وا الی نوح علیہ السلام تا والنبی او پیغمبرانو تا من بعد رسل دنا وحینا وحی کړو مونږه الی ابراهیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق او یعقوب تا والاسباط اولاد تا ویتا وعیسی علیہ السلام تا وایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام هارون و سلیمان تا وآتینا و نغیوی خواه لٹک تاوی خو کتاب دیو وی چی ما تا کتاب را کرشوی دی اللہ تعالی وی ہاں دنا مخی میں داود تا زبور ورکڑا وآتینا ورکڑو مونگ داود علیہ السلام تا زبورا ورسولا او وحی کڑو مونگ دیرو رسولانو تا قد قصصنا علیکا چې مونږ دا غوی بیان کړی تا ته من قبل مخکر دی ورسولا ادیر رسولان لم نقصصهم علیکا چې مونږ بیان لري کړی تا ته نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د معراج په شپه ما سره خدای خبرې وکړه خدای را سره نه غوي خدای انسان سره خبرو کړ الله تعالی دا غي مثال ورکړ چې وکلم الله موسی تکلیما خبرې کړې موسی عليه السلام سره خبرې رسولان لګلیو مونږ رسولان مبشر نو دوی وې ها نو د پیغمبر کار خدای چې معجزه راوخی سره راوخی معجزه او میریکل راوخی الله تعالی وې دا دوی غپ لګی دا پیغمبر ذمہ داری نه چې معجزه بخې د پیغمبر دوه ډیوټي دي چې کدا د خدای خبره مو ومنله نو جزا بید اللہ کنه مو منلا سزا بید اللہ نو یہ فرمائے سزا عذاب پنشمنٹ دا سوای ورته سزا نه وای دا جزا سزا وای سزا وای د دې وجه پندارانو چې غلط را پښتو رسولان مبشرین د خوشاله خبر ورکون کی و منذرین او وارننګ ورکون کی لالا یکون د دې لپاره چې باقی پاتې نشي الناس د خلقو د پاره غل الله په مقابله د الله کې حجت ایکسکیوز بعد الرسل پس د پیغمبرانو نا وکان الله عزیزا حکیما ته الله تعالی غلبه والا حکمت والا لیکن الله تعالی یشهد گواہی کوي بما پاغ باندې چې نازل کړي تا انزله بعلمه نازل کړي الله تعالی دا کتاب بعلمه نو د علم معنا د یو اجازت په اجازت او اذن خپل باندې یعنی دا نه چې اکسیډنټلی دا تاسو غلطه ده اللہ تعالیٰ پہ اجازت باندې پرپزلی تا خطرہ لے گئے دے صحیح یوا دین انزلہو نازل کرے دا کتاب بعلمی چھ مشتمل دے پا علم دا اللہ تعالیٰ باندے چھ مشتمل دے پس پا علم دا اللہ دا قرآن نالج دا بالحقیقت دا خدای نالج دے دا رچا دے دا خدای نالج دے دا دویم خبرہ
انزله بعلم نازل کړی دی الله تعالی بعلم په علم خپل، یعنی معنا دا ده چې نووینګلی تاسو درکړی دی. څنګه درکړی دی؟ نووینګلی تاسو درکړی دی، دا نه چې ګنې پوه نشئ یو شی ستا جیب کې واچو. صحیح دا داسې لکه چې سیف الله خان هغه $10 اچولی خپل جیب کې او گویا ان نووینګلی هغه زما جیب کې پرېوتی. صحیح نو د نووینګلی ما ته نه راکولی خو بس زما جیب ته راغلی، اکسیډنټ وشو. الله تعالی وایي نه دا نووینګلی ما ته درکړی. نو درې خبرې شو په پوهه. نمبر 1 چې په پوهه مې درکړی دی، نمبر 2 په اجازه مې درکړی دی، نمبر 3 مشتمل دی په علم د الله تعالی باندې. د دې معنی وړي کې انګا به لري سیف الله خان دا لیکه ځکه دا به تاسو کتاب کې نه ملایږي. نمبر 1 په پوهه مې درکړی دی، نمبر 2 پرپزلی په مقصد مې درکړی دی او مشتمل په علم د الله تعالی. والملائکۃ فرشتے یشهدون غیب دا گواہی کوي، وکفا بالله اکافی دی الله تعالی شهیدن گواه. یو الله چې لپاره لپاره گواہی دا نور وټ نشي ضرورت نه. الله تعالی وایي کټول خلک وایي ته پیغمبر نه وایي ستا پیغمبره کې سفارت ځکه زما ته زما پیغمبر نو بس چې ما کړه وې او ما گواہی وکړه بس دا ته بل چا د گواہی ضرورت نشته. که څوک مني دا خپل فائدہ را، که نه مني عذاب پاغه روان دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو يهودي سره یو ټرانزیکشن کړو. څه کړو ورسره؟ ټرانزیکشن یعنی مین مارګیج کړو. څه کړو؟ مارګیج خپل زغره آیرن کوټ څو ورته زغره نو له انګریزي کو څه وایي آیرن کوټ ورته کنه نه په پښتو کې ورته زغره وایي، په فارسی کې ورته ذره وایي، انګریزي کې ورته آیرن کوټ وایي. جنگ کې خلک کوي د اوسپنې کړې وي د هغې نه جوړ یا کوټ هغه توره هغه لاس په لاس جنګ نو توره او غشی او دا شیونه په باندې اثر نه کوي، یو کرنګ وکړي نو ورځي. خبره ذهن کې راغله باډي محفوظ باډي تاسو ورته وایئ چې دا هغه زمانې بولټ پروف ده. هغه زمانې د دې د اکثر پولیسانو ها نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل زغره چا یو يهودي سره مارګیج کړی و چې دا ځان سره کې د ماته دوره پیسې پکار دي. صحیح نو پیغمبر علیہ السلام ته پیسې واغسته، څو ورځې بعد پیغمبر علیہ السلام پیسې ورکړې زغره ته واپس کړ. دا پراپرټي و يهودي یو وخت په ډک مجلس کې راغی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تقاضا وکړه یا محمد صلی الله علیه وسلم وتا چې ما سره غزغره یې خو نو زغره دې واپس کړه او پیسې دې ما ته رانه کړه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو انډیویډوالي یعنی په تنهایی کې ولا پیسې ورکړي سو گواهی نو. صحیح نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وی مې یشهد لی بهذا سوچته چې ما د پاره دا گواهی کې چې ما د پیسې واپس کړي. نو یو صحابي دی خزیمه رضی الله تعالی عنہ سنو ویلې خزیمه رضی الله تعالی عنہ هغه پاسه چې زه گواهی کوم چې تا ورکړي دي پیسې. نو پیغمبر علیہ السلام په خپل کراس ایگزامن کو کیفه ولم تكن هناك ته څنګه گواہی کول شي ته خپل موجود نه وي، ته څنګه گواہی کې ته خپل موجود نه وي. هغه صحابي ډیر عجیب خبر وکړه وی تاتینا به اخبار السما ته چې مونږ ته د اسمان نه راغله خبر او چې مونږ یې هم نو تانه به باندې ثبوت مو بوت نه واړو ته وای خدای دا څه وي بس مونږ الحمدلله زمونږ ایمان به چې د اسمان راوړې خبره مونږ په تابانه شوبه نه لرو دا د 10 روپو زغره په دې کې مونږ تابانه شوبه خو یو څه درو وای دی کې. صحیح نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې ټایټل ورکړ چې من شهد له خزیمه فهو کافیه next in future. د دې صحابي دا ورچو ده دا ورچو دا فضیلت ته چې په کوټ کې دې چا د پاره گوايو کی نو هغه کیس کې دویم گواه ضرورت نشته. هغه کیس کې د دې आवाज گواہی د دوه برابر ده. خزیمه رضی الله تعالی محدثین هغه ته شهادتین وایي
خزامه ذو الشهادتين د دو گواهو حامل. ځکه چې په کیس کې اټلیسټ 100 ګواهان پکاري، 2 ګواهان پکاري. خزامه ذو الشهادتين. نو خزامه غو نه سره چې هغه گواہی 2 کسا او چې الله تعالی پر گواہی کوي. سبحان الله. ان الذين كفروا تاكفرا کسان چې کفر کړي دي وصدوا عن سبيل الله امن کړي دي خلق دلار د الله نه قد ضلوا ضلالا بعيدا تاکفر دې گمراه شي په لوی گمراهي باندې. ان الذين تاكفرا کسان کفروا چې کفر کړي دي وظلموا او ظلم کړي دي لم يكن الله ليغفر لهم ندی اللہ تعالی چې بخنو کې دویتا ولا لیادیهم ندا چې برابر کې دویتا طریقا حسلارا ہاں یو لار ورته برابر الا طریق جہنم مگر صرف لار د جہنم خالدین فیها ہمیشہ به دوغه کې ابدا فارغ وکان ذالک علی الله یسیرا اددا کار اللہ تعالی تدیر آسان یا ایها الناس او خلقو قد جاکم الرسول تاکہ سرا راغلے تاس پیغمبر بالحق فرشتیا بالحق رشتیا راوڑی تاستا چرتنا من ربکم جانب درفستاسنا فآمنوا ایمان راڑی خیرا لکم یکن خیرا لکم دابوی بہتر تاس دپارا وین تکفرو کتاسو کفرو کو فإن للہ نو تاکی سر خاص اللہ دپارا دی آغا چی اسمانونو کی دی ازما کی دی وکان اللہ غلیما حکیما ادی اللہ تعالی علم والا و حکمت والا یا آل الكتاب او آل کتابو لا تغلو فی دینکم غلو مکوئے پا دین خپل کے نو غلو مانا ایکسٹریم ٹو ایدر سائڈ ایکسٹریمزم ایکسیسو سو ورتا ایکسیسو دی یو شی د حد نه وراوړي ده نو په دین کې ایکسیسونس یا ایکسټریمزم دا ناروا ده په دې غړم ناروا ده په دې غړم ناروا ده نو په دې غړم ناروا چې بلا سيزونه ډراپ کې د دین تقاضا وي هته څه کې نو دا ایکسټریمزم ده د ته موجوده دور کې وای لیبرل اسلام لیبرل اسلام یا ماډرن اسلام صحیح چې بلا دې سيزونه ډراپ کا دا خیر ده دا کارونه ټول کارونه خیر ده نو دې ته وای لیبرل اسلام او یو وی ایکسټریمزم چې یو شی صرف جایزي ته سنت مرتبه ته ورسه یو شی صرف سنتي ته د واجب مرتبه ته ورسه یو وی واجبي ته د فرض مرتبه ته ورسه نو دې ته وای ایکسټریمزم یا آل الکتاب والکتاب لا تغلو فی دینکم غلو مکوئے پا دین خپل کے ولا تقولو موائے پا اللہ تعالی بانے الا الحق مگر حق انما خبر دادا المسیح عیسی ابن مریم چی مسیح عیسی د مریم زوئے رسول اللہ دے رسول دا اللہ دے او حدیث کی راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ایکسٹریمسٹ خلق تبادی ایکسٹریمسٹ خلق تبادی ایکسٹریمسٹ خلق تبادی دا بربادی رټوله ایکسٹریمزم ته باندې چې بس کس سره سره کافر کې کفر ته ورسه نمبر کوي آرام کو دا چې بس مسلمان پرې دي خو بس ټول بسو کې ټول خلق به کافر کې نه بس گزاره کوه دا کار شریعت کې ناجایز دی دا کار شریعت کې ناجایز اځ ته ورته او دا کار چې لوکو فاسقه فاجره کافره هغه به کافر بته کافر دې پلار دې نکړي کافرو نو سبا الټیمیټلی دا جان څه شي وي ناغه په کفر کې کله چې ځان به وګوره به نه شریعت اسلامي دا حکمت عملی نامه ده مثلا تاسو نو ویلو لطیفه مې غوړلې سبنا خان تاسو چې خامخایات کې ځکه تاسو به خپل دوستانو مجلس کې وایي صحیح نو یو سړی مولا شو څه شي دستار یو سره نه تاسو غلا دور په پاخنه مولا شي نو دستار یو تر ته لاړې وخت دی دستار وتړ او مولاش بیا استاد ورته وی چې ته یو کال مزید تیر کا چې حکمت زکه علم پر زده اوس به حکمت هغه ویل نه پس عالم دا خبره به ګورم چې څنګه دا امپلیمنٹ کول غواړي هغه ورته د امپلیمنټیشن هم څه حکمت غواړي دا نه بس زم ډېر مو دا وشو لس کاله مې ساتل کو سلامات ځن نو بس خو چې راغې نن نو مولاونه
نو دا علاقه خلک ورته دی جمعه باندې بیانو کې وی ټیک ته وکم. اوس اتفاق سره د قندهار په جماعت کې یو پیرو کو څه یو پیرو او پیر دا تخپل غوام تړلې و جماعت کې نو غوا خپل وشایه او متیا دې ورسره کول صحیح. اوس دې چې کېناستنو د دین په پاکه او پاک بازه او طهارت باندې بیان شروع کو او وی دا غوا چې په دې جماعت کې تړل دا بالکل د مرتد شوی دی صحیح. دا گمراه دی صحیح. اوس خلکو د پیر سے عقیدت مند څه پیر سے سره عقیدت لر ان مړ خلکو پر راکی خو ده نو چې راکی خو دا سه وو چې مخې ویناوس سره خوګاو مخې خوګاو فلان 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 راکو سمونځونک لاړ استاد لو واپس وې ما حق مسله بیان کړه خلک وړه بوله وې ما ته ویل چې د مسلې بیان حکمت غواړي د مسلې بیان حکمت غواړي تا به حکمت بیان کړ رزلټ هم دغه چې کوم تا ته ملاوي شي نو کال تیرې ویاوږي کال ورته تیر کړ هغه ورته حکمت خود چې مسله به څنګه بیانې د حکمت ذکر کال بعد چې بیا راغی خبره یې راته راشي و صحیح شو هو خو تړلې و جماعت کې بیا خلک ورته وایي چې خطبه بیا نو بعد چې خطبه شروع کړه نو وی چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. پیران مبارک چې د الله تعالی دوستان دي دای باندې هیڅ خوف او هیڅ حزن او هیڅ فکر مندي نشته. دا خلک خدای ته ډیر زیات نږدې دي او دا تاسو پیر سے مبارک چې د جمعه کې کوم دی راځي وای بالکل اگنور کړه وی دا تاسو پیر سے مبارک چې د جمعه کې کوم دی راځي دا الله ته دومره نږدې سره دی چې د ګری مبارک او د سر مبارک یو وختوم چا سره د ټول افتونو او تکلیفونو بده په خیری صحیح او محفوظ به نو د منبر نه خبره کو ذکر او بسم الله الرحمن الرحیم د پیر سے د ګری دا یو اختلاف دا اده واسکت جیب کې اوس مړ خلق hebat واغسل چې دا خو لزر خلق په مسجد کې اته چې زلټ شي مده پیر سے ګیره کې وخت پاتې نشي خلق پر امنه کاوه پیر سے سوچ سره واسي سوچ مخو سوچ ګیره واسي پیر سے څاور کا مړ شو او چې مرزه تخته وېسته نو لاړ استاد واپس ورته مسله په بیان کړه پیر نه مې خلک کلاس کې څه چل ما درته د وایي ته څه کې نه کا صحیح شو وی بدنام نشي خلکو برکت گمراهي ختم کړه څنګه برکت گمراهي ختم کړه په حکمت او برکت دا څه ولا نه راځي خدام نه دا څه څه راځي په مزاج شي څنګه په طرف ته کیږي چې جدي کوته سی خلک روان دي کوم چې څه بعد راغلي بس وای په انني شلبت كيس ابا خبره تاسو څوک ته نشکی دا جهالت یو انا طبعا انت شغال شالكي وخانو شغال شالكي جهالت کنا یا آل کتاب وال کتاب لا تغلو فی دینکم اول ته پاکستان کې په پنجاب علاقه کې یو ځای دی خواجه فرید الدین گنج شکر سے بتوي ډېر له بزرګ کې شو نو دا هغه نو سیکل وسی هغه یو دنده جوړ کړی دا کله پیسې مې سي صحیح لګا دالته هم چې چا اډرس هغه خواجه اجمیری رحمت الله علیه هغه خاندان والا سره د چا اډرس ټول تخطر علی جو عرس مبارک شروع دی ډونیشن راوړي دی دې دغه پیسو دندې نو اني هاو د پیسو دنده هر ځای شروع په زیارتو باندې په قبرو باندې حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تجلسوا علی القبور په قبرو باندې نه د قبرونو کسټوډین شپ نه کوي د قبرونو نه ځای توړه دی په قبرونو باندې ناشته ولا تتخذوا عليها المساجد والسروج او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي م په قبرو باندې مسجدونه جوړوي او په قبرو باندې ډیوې بلوي صحیح او ټول خلک دا کار کوي ځکه چې دا شی شروع شوی دی د يهودانو د عیسایانو نه چېرته شروع شوی دی يهودانو او عیسایانو استغفر الله العظيم الذي تصور الشرك یا آل الكتاب او آل کتابو د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام نه لوی بابا بلسته نه په ژوند دغه لوی بابا او نه په وفات نه بعد دغه لوی بابا شته چیرته تاسو لیدلی ته څوک کټ کړه غلطي پیغمبر علیه السلام قبر ته وړي جوړ شي یا آل الكتاب او آل کتابو لا تغلو فی دینکم دلته مونږ دا فلانه دا دانه ټیک کوي تاسو دانه وای ورته
ادا فلانه دا سرخوږي ټیک کړی دا فلانه بابا دې طبي معالج دی استغفر الله دا ته میټافیزیکل ورډ وای او په میټافیزیکل ورډ کې سوای دا الله نه بل هیڅ څوک نشته صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل بیمار حضور صلی الله علیه وسلم په خپل بیمار او سخت تبه او سردرد دومره سخت سردرد او حضرت عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها چې دا حضور صلی الله علیه وسلم بسرونی سے وارثه هاي سره سی وارثه هاي سره اوس کومه مو خو وای سره مړ دي خو پیغمبر خدا خبره نه کوي بس سره په وارثه هاي سره یعنی معنا دې ته تکلیف نو سی وارثه او سره صحیح جبريل امین راغی ورته سو جبريل امین نو جبريل امین هم یو لوی بابا دی خو هغه ورته نه شو ویلي چې زه ټیک کوم دا ورته نه شو ویلي چې زه کوم زه ټیک کوم بلکې دمه په واچو بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك فنامد الله تعالی دم در باندې اچو من كل شيء يؤذيك د هر هغه شي نه چې تعالی تکلیف درکړي من شر كل عين حاسد الله يشفيك د شر د هر حاسد او حسد کوون کې سترګې نه الله تعالی شفا درکړي بسم الله ارقيك فنامد الله تعالی تابانه دم اچو دې دم وي حضرت جبريل امین پیغمبر اسلام باندې دم وچو اسی ورته څوک باندې شفا درکړي الله يشفيك الله تعالی شفا درکړي بسم الله ارقيك ابراهيم عليه السلام هغه انه ربي يطعمني ويسقيني زما پروردگار خوراک را کوي مالا مړی منسوک الله ويسقيني زمونږ تند سوک بوزي الله تعالی او بنشو کوتله تند ک الله وغواړي او بو بس کې او تند باندې نشي نه ويسقيني واذا مرضت وکړه چې زنا جوړ شم فو يشفين هغه الله تعالی شفا را کوي صحیح د دې وجه مونږ چې ډاکټر ته ځو نو د هیلینګ لپاره ځو ټریټمنټ لپاره ځو د ټریټمنټ لپاره ځکه ډاکټر سره څه دی ټریټمنټ علاج دی شفا غتره نشته شفا چا سره الله تعالی سره ده یو هیلینګ دی یو ټریټمنټ دی مونږ د اسباب دنیا کې ټریټمنټ لپاره ځو اسباب دنیا کې مونږ په هیلینګ لپاره نه ځو هیلینګ لپاره خدای نه غواړو الله تعالی شفا ورکړي خدای مریض له شفا ورکړي چې ونه غواړي لوی حبیب څه به وکړي فرق نه یا آل الكتاب او آل کتاب لا تغلو فی دینکم غلو مکوئی ایکسٹریمسم جوڑے گئے پا دین پر کے نو سگورا یہودیان ایکسٹریمس جوڑ شیو پا یو انداز ایکسٹریمس جوڑ شیو پا یو انداز نصارا دا ایکسٹریمس جوڑ شیو پا بل انداز دا یہودیانو ایکسٹریمزم داو چه بلا پیغمبران شہیدان کا بلا پیغمبران تکذیبو کا چې تاسو پیغمبران نه یې عیسی علیه السلام ته انلیجیټیمیټ سن اف مریم وي چې دا حضرت مریم زوی نو څومره له ایکستریمزم وکړو په یو ځای او ځین جانب تعالی کتابو هغه عیسی علیه السلام ته روغبه دی وي الله تعالی تاسو روغی کوم ځای کو پرابلم کوته نه ورته تاسو دماغي مشکل ده لا تعالو فی دینکم غلو مکوئ په دین خپل کې ولا تقولوا اموائے پزاد دا اللہ بانے الا الحق مگر رشتیا خبر انما خبر دادا المسیح چ مسیح عیسی ابن مریم عیسی زید مریم رسول اللہ دا رسول دا اللہ دے و کلمتو کلمہ دا اللہ دا نو کلمہ دا اللہ مانا چ اللہ تعالی ہوئے کن موجود شا فیکون بس موجود شا دیتا پا دی زوالوجی کی پا زوالوجی کی دیتا وی سیلف پالینیشن پا باٹنی کی ورطا وی سیلف پالینیشن دیتا وی سیلف پالینیشن او پا زوالوجی کی دیتا پا یو بل لفظ دیتا وی پارتینیو جینیسس پارتینیو جینیسس یو سنگل انٹیٹی وی په هغه کې د مسکولن او د فیمینن د دوړو خاصیتونه الله تعالی پیدا کی او اتوماتیکلی التفرزلټی شروع شي سو شي فرټیلیټی شروع شي د مرغابی د کله د سیل پالینیشن کیږي او دولت پارتینیو جینیسس PARTHENIO جینیسس GENISIS په حیواناتو کې شته
هیله کله نر وسره نه یو ځای شوی او هغه ورکول شروع کی ورکول شروع کی بلکې په انسیکټ کې دا ډیر دی څه کې په انسیکټ کې حشراتو کې حالانکه هغه حیوان خو دی حیوان نه کنه دی مووینګ لیوینګ انټیټي ده انسیکټس دي مووینګ لیوینګ انټیټي دې ته حیوان وایي صحیح نو پای کې پارتینوجینیسس او سیل پالینیشن رواني صحیح نو دا حضرت مریم بدن کې د کن کلمې د وجه پارتینوجینیسس والا عمل شروع شو انما خبر دادا المسیح عیسی ابن مریم چې مسیح صاحب د مریم رسول الله دی رسول د الله دی وکلمتو کلمه د الله دا القاها الی مریم الله تعالی دا کلمه القا کړي وا انسپایر کړي وا مریم ته وروح منه اده د روح مالک ته د الله جانب نه یعنی دا ډیډ باډي نه ده عیسی علیه السلام ډیډ باډي نه ده دا باډي پلس روح ده دا باډي ده and ruh is instilled therein. Ruh is instilled therein. This is installation. Installation na? Installation T-I. No, ruh is instilled therein. فآمنوا بالله ایمان علی اللہ بانے ورسولے پرسولانو دا اللہ ولا تقولوا اموائی سلاستن الالیت سلاستن چکنی خدایان دریدی چه خدایان نو عیسانو کې دو ګروپ دي دا دلته ولیکي دا ټرینټي والا یو خو مشهور ټرینټي والا دی نو خو یو ګاډ یو سن او بل هولي ګوست خو یو بل سیکټ ته پکې هغه هولي ګوست هغه نه انکلوډ کوي هغه وای ګاډ سن او میری ګاډ جیسس او میری جبريل امين روح القدس هو قرآن اور روح القدس ہے sanctified spirit or holy spirit ایو holy ghost GHOST بیا پکې یو بل تصور دی تاسو لیکو چې دا ټرینټي کوم قائل دي نو دای کې یو طبقه ده هغه وای دا هر یو ځان له مستقل خدای دی یعنی گاڈ هم خدای دی جیسوس هم خدای دی ہولی گوسٹ هم خدای دی او بل طبقه ده هغه وای د گاډ کم کنسپټ دی اکچولی نو هغه کمبینیشن اف دیس تھری دی دا درې واړه چې کمباین شي نو دې ته څه وای خدای وای نو یا ګوره په موجوده ټام کې بدا سره ویل شي چې دوه طبقې دي یو د 1 in 3 قائل دي بل د 3 in 1 قائل دي 1 in 3 معنا چې یو خدای له قدرت وسو کې تقسیم دي یو خدای له قدرت وسو کې تقسیم دي او 3 in 1 چې دا 3 یو ځای شي نو یو خدای دې جوړ شي ولا تقولوا ثلاثه موایه چې خدایان درې دي انتو stop انتو معنا خدای سوې stop بس stop شو enough is enough تیر او شو خدای وی غری شو انتهو خیرا لکم من شیر دې ټرینټینا خیرا لکم دا بوئی بہتر تاسو دا پارا انما خبر دادا اللہ تعالی الہ واحد یو خدای دے سبحانا ساسو یو استدلی و نظام دی خدای دا پارا زویه سبحانه و پاکی دا اللہ لذ دے خبرنا ان یکون له ولد چی ودا غر پارا بچے له ما فی السماوات دا اللہ دا پارا دے آس چی اسمانوں کے دے آس چی زمان کے دے وکفا باللہ وکیلا اکافی دے اللہ تعالی کارساز و مدبر دا طولو کارونو اس دیکھو گو رہے اللہ تعالی وی دا خستاس دا کیس دا سے دے چی مدعی سست او گواہ چست مدعی سست گواہ چست
پلانټیف دوه تیز نه دی چې عدالتونو ته ورځي، خو چې څوک پر گواہی کوي هغه پوښتنه دا چې لړ شو مدعی سست او الله تعالی وی عیسی علیہ السلام خو کله دا نه وی چې خدای یا د خدای زوی هغه بالکل په دې خبره بد نه مانی چې څوک ورته وایي چې تر خدای سر وایي، بلکې دا هغه لپاره عزت دی. لن يستنكف المسيح انکار نه کوي یا بد نه غني مسیح عیسی ان یکون دې خبرنا چې وی دې عبد لله اسلیف د الله وللملائکه المقربون ان الله تنزدې فرشته دې خبرنا انکار کوي یا بد مانی چې دې خدای اسلیف سي. نو ټول فرشتي وایي موږ د خدای اسلیف یو. عیسی علیہ السلام وایي ومن یستنکف عن العبادت او سوچ انکار کے یا بدمنی پہ عبادت دا اللہ ویستکبر اوزان تلوی وی فسیحشرهم الی جمیعا اللہ تعالی بجمع کئی دے طول اخپل زان سرا فاما اللذین ہرچی آکا سالے چے ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات عمل کرے دنے کو فیوفیم اجورهم اللہ تعالی بور کئی دے تاجمع دے ویزیدو من فضل ازیاتی کئی بدویلا د مہربانه او د فضل خپلنا واما الذين كسان ليستنكفوا چې انکار کړي دي واستكبروا ځان لوی ګڼل فيعذبهم عذابا اليما الله تعالی عذاب ورکړي دوی ته دردناک عذاب ولا يجدون لهم ادیبا نمومی دزان لپارا من دون اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے ولیا پروٹیکٹر ولا نصيرا ان هلپر یا ایها الناس او خلقو قد جاءكم برهان من ربكم تاکي سر راغلی تاسو ته برهان. نو برهان زمانی دی یو برهان دلیل قاطع هغه دلیل چې جنگ خلاصي جګړه خلاصي ډیسپیوټ خلاصي چې داسې دلیل پیش کړ داسې ایویډنس پیش کړي جنگ ورسره ختم شو. او دیم معنا دلیل مبین هغه دلیل چې حق حق کار کوي او باطل باطل کار کوي. قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نازل کړي ممتاز تا نور مبینا داس نور چې هغه واضح کول کړي د حق او د باطل یعنی قرآن. فاما الذين آمنوا چرکسان چی ایمان راوڑے پا اللہ بانے واعتصموا به مضبوط لا سے لگوڑے پر سیدہ اللہ فسیدخلون فی رحمت منو ذر چی داخلے بدویل اللہ تعالی پر رحمت کے جانب پلنا وفضل و مہربانے کے ویادین ہدایت بول کے دویل ذاق پر طرف تا صراط مستقیم دلارنے یستفتونک دا خلق تانا فتوا غواړي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وایي دا خلق تانا فتوا غواړي او فتوا وایي ستا نو فتوا دینی حل د یوې مسلې د مسلې دینی حل څه وایي فتوا چې ورکی یو اهل د فتوی چې دا جواب څوک ورکی یو اهل د فتوی deserving person. قل تورتا اوایا اللہ یفتیکم اللہ تعالی فتوہ در کے تاسل فی الکلالہ پا کلالہ کی اس کلالہ سوکتے دا منگا مخیم ذکر کرو آن تنور تراغلو بالکل ابتدار صورت ندیدہ تراغلو چین امرؤن حلقا کہ یو شخص حلاش امرؤن مانا شخص پرسن تو پرسن چاہتا ہوئی میل تا کہ فیمیل تا دوڑتا ان امرؤن کہ یو شخص لاش یعنی سڑے یا خدا لیس له ولد چنو داغد پارا بچے سڑے مرش یا خدا مرشوا بچے نو نہ الک نہ جینا ہے او وسر ابن عباس فرمائی ولا والد له پلارهم نو ولا والد له نو بندہ مرش نی زویشتا نی دورشتا نی پلارشتا نی زویشتا نی لورشتا نی پلارشتا زکا کزویوی نو ټول مال زوی دی کزوی او لور دواړی نو دوی سره زوی یو سره لور ده کزوی لور او پلار درې واړی نو شپږم یې سره پلار ده او بقایا مال او بیا د الک او جنې مېس کې 2-1 تقسیم شي څنګه تقسیم شي 2-1 تقسیم شي خو دا بنده مړ شوی دی نه زویشته نه لورشته نه پلارشته وله اخت ارد پارا یو خور وا اوس دا خور
د سکوا فل سسټر چې ورته یا هاف سسټر فرام فادر سایډ هاف سسټر فادر سایډ صحیح نو فل سسټر و څنګه چې د مور او پلار دواړو نه و یا هاف سسټر و خو د پلار سایډ نه چې پلار شریکو خو میان دي جدا وي وله اختنا در پار خوروا فلحان در خور لا نصف ما ترک نیم دا آغا مال دے چه دا پریخو دے اس دا بنده چه مر دے الگ دے سڑے دے که خدا دے نو چه دے مر شو نو رسطوی سپاتی دی اکی و خور رسطوی سپاتی دی یا میرے دے خور دے اخپل خور دے نو که اخپل خور پاتے دا نو اغا نیم مال اخلی اخپل خور پاتے دا نو اغا نیم مال اخلی بیا که میرے دے خور ور سر یو دا یعنی یو اخپل خور دا یو میرے دای خور دا نو نیم مال دا خپل خور اخلی شپگم ایسای دا میرے دای خور اخلی شپگم ایسای دا میرے دا انگا 2/3 لارا ستی لارا 2/3 1/3 یا بکتیشی کروری وی کتری وی ناغی تا ملاوی چی صحیح شوا اس یو سڑے مرشی خپل خور نشتا ایک یو خور دا اغا میرے دای دا نو بیا اغا دا خپل خور کم حاف چی دے اغا بری تا ملاوی چی دا بلا خبرہ درائم خبرہ که سڑے مرشی او دو خويندې سکه پاتې دي دا سکه وایي یعنی خپل خويندې دو خويندې پاتې دي صحیح او بل یو مې رضای خور ده نو 2/3 بر دو خويندو ته ملاويږي په دې صورت کې دغه مې رضای خور حصہ نشته هغه ډراپ شو خبر ځین کړه وله اخت نظر پار خوروا فلحانو دے خورلا نصف ما ترک نیم دا آغا مال دا چه دا پریخو دے وهو یرسوا اس که دا مڑے خضوا که دا مڑے سوکو شزوا شزا مڑا شوا نی زویشتا نی لورشتا نی پلارشتا اور اس تو صرف پرور پاتے یا فل برادر یا ہاف برادر فل برادر یا ہاف برادر نو تو فل برادر پاتی نو خطول مال داغا دے ہاف برادر تا اس سے نملاوی جی صحیح ہو کہ فل برادر نہیں او ہاف برادری نو بیا ټول مال داغا دے وهو یرسوا ادا رور میراث لے دے خزنہ ټول ان لم یکن لها ولد کنید دیشد پار بچے نارینا یا زنانا او پلار امنی فین کانت اسنتین اس کا نارینا مرشو نی زوشتا نی لورشتا نی پلارشتا خوین دی پاتی دی دعا یا دو نزیادی خوک پلے صحیح فین کانت اسنتین کچری دا پاتی خوین دی وی دعا یا دو نزیادی فلو مسلسانے دا وید پارا 2/3 دے دا ہول پراپرٹی سورہ دے 2/3 مما ترک دا آغا مال چه دا پریخو دا دے وین کانو اخوتا و رجالا اس چه سڑے مرشو یا خدا مرشوا زوی نشتا لولی نشتا لاری نشتے خرستوی رون خوین دے پاتی دی فل برادرز اینڈ سسٹر دے پاتی دی یا ہاف برادرز اینڈ سسٹر دے پاتی دی ذکر دوارو کمبینیشن نبیا با گوڑے که فل برادر یووی سشه که فل برادر یووی خو نیمه آغا والی نو بکای شپگم ایسا آغا بیا گونا نور تا ملاوشی خبر دین کرالا ہاں البتا اس داسی کیس تے چی یو سڑے مرشو نی زویشتا نی لورستا نی پلارستا رستو یو سکرور پاتے دی سی پاتے دی سکرور پاتے دی او یوی نا سکرور پاتے دی ہاں نو مال بیٹور سو کلی سکرور بیالی نا سکرور لا ڈراپ شو چس بندہ مرشو زویه لوری اپلاری نشتا روز پہ سکا خور پاتے دا نا سکرور پاتے دے سکا خور تا نیم مال ملاشی او بکای نیم نا سکرور تا رسی کا آغا سبا دے بکای مال چاہتا رسی نا سکرور تا آغا سبا دے صحیح اس دے قوة گورا سکا خور پاتے دا ایک یوا ناگی تسلام نیم مال بکای نیم دلتا یو نا سکرور دے داغا خور دا نا اغای کی بٹوون بانی تقسیم شی وائندا دا سے ارتمیٹک تے سیدھا بغیر د خدای نه بل شو کنه پویږي صحیح او ما تاسو ته ویلو چې یو انګريز هغه به شروع کول نه هغه 30 په دې لیکل 30 په لیکل مسلم لا اف انهریټنس نو مسلم لا اف انهریټنس باندې هغه تحقیق وکړو هغه او میث زما سبجیکټ دی ما سره کړه میث کې ما سره کړه میث کې په خدای قسم کې پی ایچ ڈی په پویږي دا میث څنګه کیږي حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی ایجوکیشن سره نو او دا میث سورہ نساء کې دی دا وی چاره نه وري نو بس نماز ورته دې مطمئن شو چې دا خدای کلام دی
وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً اکچری وی دوی سڑی رونا خویندے رجالا نارنا و زنانا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ نو د نارنا د پارا اندازه حصے د دو زنانا دا یبین اللہ بیان اللہ تعالی تاسو انتظلو کہ تاسو گمراہ نشی واللہ بكل شیء علیم اللہ تعالی پار شی باندې عالم دے. خلاصہ سورۃ النساء ابتداء صورت کے حکم د تقوا کہ بنیادی طور تاسو برابر ہی بطور انسان تاسو ټول انسانان یو بل سره برابر ہی regardless of your color, region or sex. discrimination نشتا او وجہ ځکه تاسو د یو پیر نه پیدا یې آدم او حوا. اوس الله تعالی وایي چې زمانہ به یریږي او د قرابت دارای او د رشتہ دارای به ډېر خیال ساتي. د رشتہ دارای به خصوصا یوټرس ریلیشن وي ورته څه یوټرس چې بلډ ریلیشن چا سره الله تعالی دا به ډېر خیال ساتي. دا به کټکې نه. بیا ورپسې احکام دي چې د مخلوق یو بل ته څه حقوق متوجي دي. نمبر اول یتیم سره چیټینګ مکوئ. نمبر دویم نکاح کو تر سلور خود پوری جائز دے خو عدل ورسره لازم دے انصاف نو کنیشه کوي نو یو کافی ده. نمبر دریم په وخت د نکاح کې برایډل منی مہر څه ورته مہر برایډل منی دا به تور گیفت ورکوي او د زړه د اخلاص ورکوي. نحله یعنی څوک ته باندې امپوز کوي نه دا به امیر زامندی ده. څوک ته باندې امپوز کوي نه دا سړي دا به امیر زامندی ده. او چې به امیر زامندی ده ساتم وسره دي نو بخل پکې مکوای سمکو تاسو شومتیا وای شوم وای که څه کنجوسی مکو پکې. نمبر څلورم د کم یتیم د مال سے کسٹوڈین نو داغه حفاظت کوا. بیا حصے د میراث بالتفصیل بیا بل حکم چې زناکار خزه لا چې حکم نو نازل الله تعالی وی هاوس ارست کوي څو کوي ورسره نظر بندي کوي هاوس ارست کوي انډر سرویلنس ساته څنګه د نظر لاندې ساته. الله تعالی وی ساډمی گے بزنس ساډمی دا چې څوک کوي هغه له تکلیف ورکا سزا ولا ورکا څوک ور سزا ورکا جج کورٹ. ورپسې وي ها که د ګناه نه بعد سړی ته احساس وي توبه وسته اخلاص سره نو الله یې معاف کوي. بل حکم چې شذ دا کماډیټي نه ده بطور کماډیټي هم استعمالوا دا پراپرټي هم نه ده. بل حکم کہ یو شذ د طلاق کړه
او بل ودی نو دی وړاندې نه چې کوم شیونه گیفت کړی دي الله وایغه واپس مغواړه سړی په بغیرت ښکاری چې هغه یاد دي کنه فلانه وخت په تعالی آرټیشي غوتا غسته او واپس راځه خدای وایي دې تر سړی ښکاری دې غیرت سره ښکاری بیا ورپسې لیست او فهرست د هغه خزو چې نکاح کول ورسره حرام دي بیا بل حکم چې په ناجایز طریقه د اچا حق مخوره ها تجارت کې نفع کول شرعاً جایز دي یعنی شیرشاه که د چانه 5 روپۍ په چیټینګ واغستې دا حرام دي او که په تجارت په حواله باندې په ګاډي کې 5,000 وګټلې نو دې کې څه حرمت خو نشته بلا مسله چې که غټو ګناہوں نه ځان بچ ساتي نو واړه ګناہوں الله تعالی معاف کوي خو غټو نه ځان بچ ځکه غټ سره ریکارډ خرابېږي غټ ګناه سره څه کیږي ریکارډ خرابېږي سړی ډسکریډټ کیږي نو چې سړی ډسکریډټ شي یو ځل ډاکومنټیشن وشي په حیثیت د څه د کریمینل نو بیا کده وړو جرم کوي نو پولیس والے بوزي کني بوزي صحیح او چې سړی ریکارډ صفای که معمولی وایلیشن ته څه شي او پولیس هم اګنور کوي کني اګنور کوي بل حکم چې د نارینه او دو ذمہ دارای پروټیکشن او مینټیننس څه شي ټول فیملی پروټیکشن چا ذمہ داری ده د نارینه او مینټیننس چا ذمہ داری ده د نارینه ګټه وسوک کوم ځای چې خزه په ګټه کې ولا یا سبحان الله حالت د نارینه د بادشاہ خاتمه وشي کنه وشي بیا حساب ورته سره ویلې چې په هغه هغه اتفاقه اب یا ذاته هم ده چې نه ته ګنټه کار کوم کې اته ګنټه هغه هم کوي دا خو یې باندې به ایکسترا ذاته چې ورته چا پاکه ډوډۍ پاکه کپڑے وینځه صحیح نو بس البته کې بیا هغه نظام د کور ګډوډ شي نارینه دو ذمہ دار ہے نمبر 1 پروٹیکشن نمبر 2 مینٹیننس د زنانو دو ذمہ دار ہے اطاعت او اوبیډینس ته خدای او اوبیډینس ته خاوند بل حکم چې کزنانه نافرمانه شي شي stubborn شي arrogant شي stubborn شي arrogant شي نو الله تعالی طلاق مور کو طلاق زما خوښ نه دي ته ورته ما دا زما خوښ نه دي نصیحت ورته کوا ها ځان ته خفقه څوک ځان ته خفقه سلایټلی په دې ملای او ډب ورکا چې ته پوهیږي نه هني نو کدي هني وې هغه ډب سره مو خاندي بل حکم کہ اختلاف کانسٹنٹ چلی د خدای د خاوند نو الله تعالی وای دوه نمائندگان کې نو یو د خدای طرف نه یو د نارینه طرف نه او دغه ایجنډا بسې په سپریشن به خبره نه کوي چې ها نو دل او بیا کم موټر ورکه یا په دې بنیاد باندې کې نسل دا بیا نمائندگان د نماینده کار خوده پیس ټریټي ریکانسیلیشن بیا بل حکم چې بندگی د الله کوي او د حقدارو یو لیست ورکړی دی چې د حقداران له حق ورکوي شپږ دیرش بل حکم چې خدای در سره کوم احسان کړی دی یعنی مال در کړی دی علم در کړی دی صلاحیت در کړی دی په دې کې بخل مکوا په دې کې بخل مکوا او د خدای نعمت هغه هایټ کوه ما پټوي ما فار ایگزامپل شیرشاه د سیف الله خان نه قرض وغوښته چې $1,000 نه پکار دي
څه پکار دي $1,000 پکار دي اوس مونږ ټول د پر سیف الله خان سره خوشتا صحیح ادا خدای مهرباني ده ور سره صحیح او شیخ صاحب متعلق د داس تجربه هم نشته کې د چیټر دی یا غل دی یا بیا انکار به کوي نه برا کوي صحیح الله تعالی فرمایي چې خدای سره احسان کړی دی ها نو ټول مونږ خو ځان له مرګري ډېر لوی په تکلیف باندې خدای دې حرام شي پینځه طرف سره صحیح الله تعالی دا زما یو نعمت او پیغامونه ده چې خامخا پټه او چپایي ها بس باید ورې کنه دیم صاحب تاسو دا راځي خو د خپل بنات کار شنو نه مرتبه سیف الله خان کدا کیسټ چوره ده چې سیف الله خان سره پیسې شته ها نو بس لاین درته ورګي په پښتنو الله اکبر بل حکم چې کوم خلق مال خرج کوي خو د نیم او فیم د پاره الله تعالی دې د عقیده کلم نه برابرېږي دغه پر ځان ښکار کوي بل حکم نمانځه متعلق چې دله او 10 ضروری دي کاو 10 باندې قادر نه یې بیا تیمم ضروری دي بیا د يهودو تذکرہ چې دا وی په شان مکیږي چې خبره اوري عمل پې نه کوي بل حکم چې چا در سره کوم امانت دی هغه ته ورکوا مالی امانت ته یا بل څه لکه مثلا ته یو فن ماهر او چا دنه مشوره وغوښته نه پتا اعتماد کوي چې په دې فیلډ پوهیږي نو دې عمر سره کوي صحیح مشوره برا کوي نو دا خیانت دی کته هغه ته وایي چې رملګری سووا او ته پوهیږي په دې چاو دا کار در لپاره خره خو ته نه غواړي چې ته خیر ملو شي صحیح او یاد هغه په غلط اور واړو چې هغه په کم دي سرکار او بل حکم چې کله فیصله کوي د خلکو میس کې نو د عدل تقاضا باندې وکوي نو دې مخکې بیا وایي پرویز